كتاب النكاح ومسائله. أبو حنيفة عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن أكرمة عن أبي عكرمة دا ټکه خال اکثر بل شوندي خدا عین او ریلون دي زیر ده عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأمر اجازت بونر اخلی خاکنه ورزاها سکوتها چپیدل خاکنه غير رضا ولا تنكح الصيب حتى ولا تنكح مجهول ده ولا تنكح الصيب حتى الثيب لك الصيبة خذا حتى تستأذن خونه ده کنه د چون اجازت خلی کا سکه دا سمانه تاخلی دینه به اجازت خستل شي کنه وفي رواية لا تنكح البكر بس هذا لا تزوج البكر حتى تستأمر لا تزوج البكر حتى تستأمر ورزاها سكوتها ولا تنكح الصيب حتى تستأذن كنا وفي رواية لا تنكح البكر حتى تستأمر وإذا سكتت فهو إذنها ولا تنكح الصيب حتى تستأذن. دیزی که چشی مسئله ده دیزی که مسئله ده حکم نکاح به عبارت النساء خواسی و خزر اختیار که چشه که نکاح که خپل بنی صحیح ده دیسه مسئله ده ای مسئله سا جمهور حضرات خدا مسلک تکانه چه دیده خزی نکاح نکیگی صحیح ده لکه ده خپل ایتزه لنکی سری سا نکاح خونده سی کنه هغه څنګه یاوي کنه هغه غاټه خزی کواړای بالغی کنه بیا که بکیراوی او کچو سره میلو شي بره تعلق شي مثال د سیا کې دل شي کنه دوباره نکاح کول غوړد سي نه چلی امام سیبی سو ګوره کوي خزی د سیته وکو کنه ولی نه اجازه نه ولی اندغه فلور د نکای د صحیح ده کبه د نه بیا خو میلو ورونو ته سي کنه یا به تر مثال ور سور ولی اقرب بعد مصالح بیا سی ورکی خپل یا نه نکاح منعقد کیږي صحیح ده کنه ولی او ته بهتر ده ځکه چې بیا خزی زدی کې ټیک شو امام صاحب مسلک دی خدا مسله ورکی ده چې خزه عاقله بالغه خو خيور خزی خا کنه په خپل مصلحت خوېږي د سینه ځون غار کې ټیک شو بیا نکاح کې څه پرونی شو سموتی کې کچیر صغیرای بیا هوتا او غزرات ولیون بیا هو ولی بیا فاقل نه کامل کنه کني نکاح متول شو به متول شي سیده خداغه مسله په دې ځون خپوي کې خالقه خځ نکاح څه د اجازه شو د اسلام کې زیره بالغه کې نکاح کړي حقوق وکي بوي کوف وکي سنو به نکاح ختمول شي کوف وچی شتل شي کوف برابر والی تا څنګه برابر والا لکه مثال عربي شون د نسب وی کنه یو عربي کنه د بل د عرب ولا خځ یسره عجمی د عجم ولا خځ نسب کې برابرۍ کوم لکه کوم له خلق لکه ژبه دی واجی نسړی بلنجی رسی کنه صحیح ده اثرات لري لکه تو سیدی ژبه ولای کنه موجه د بل پکې یای کنه مومو یو پکې سی یوست بل س پروت دی کنه دوی ول پر به سبوټو کې د څه شد شروع کړي ته ونه ز پکې رامن نه ته پکې شی وژګې ز پکې تو کې وی کنه وی ژبه د جنوب خپل پر نه خولا شروع کوي کله تعلق به نه خراب نه جوړیږي صحیح کنه یو ژبه سره توجه دانه رسې چکی پسې د بل ژبه کې سړي قدرتي ورپسې مخ راوړوي دا څنګه ټکی والا ور پر نخرا جوړه کړي کنه صحیح ده دا ځکه بیل ټو سکور راوړه د بوتي سکای راوړه صحیح ده لنجه جوړه شو کنه انده شي ته صد ریواج یا بدلی کومونو کې دا قدرتي خبره ده سره جوړیا یو شوندینه کې ځنه کومونو ولا ا جوړو کې پار خو دورا کنه زنه خزي د سي جيبونه کوي زنه کوملې نه کوي وګوره به نه خول رسیر پرې کنه رس ژوند نه جوړي هغه نه له خیرپت صنعت کې دو پارخي کنه دو سیو خاندون ولې و کوم ولا خالد بل رقم ته شون ترتیب دند بالو نوان سترار شي پرې به ژوند کې تسوي نه رسي صحیح شو کو ودی تل شي به متول عنکبوت مخته ته جول دي قال ابو حنيفه عن عبد العزيز عن مجاهد عن ابن عباس ان امراه
توفي عنها زوجها زوجها یوې ښځې خوان وفات شول بیا ثم جاء عم ثم جاء عم ولدها عم ولدها څه معنا شوله یعنی دی د هغه بچي وله چې کوم تره و هغه راغلو ترې بیا څه جوړېږي ترې لکه دی چا دی خیدي ښځې وله کوم خوان دی مغرور جوړېدو که نه صحیح ده ایدي بچي تره جوړېږي که نه ایدي څه جوړېږي د لیوار جوړېږي صحیح ده لیوار ورته راغلو په خطبها چې زه د سره نکاح کوم صحیح ده لیوار فابا دې انکار وکړه صحیح ده الاب ان زوجها فابا الاب ان يزوجها نه یې کوله پلور صحیح ده وزوجها من الاخر بل شو دی په نکاح ور کړله فاتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له اخذ یو چې داسې ممیلا و پلور بل ته ور کړله صحیح ده نکاح کې وبعث الیها فبعث الى ابيها پلور ته څه ویلو سرود شي په حضر راغللو فقال ما تقول هذه ده سيئتنا قال صدقت صحيح ولكني زوجتها ممن هو خير منه څه معنا ده صدام وت لیره ته ځکه نه رسېدلی لیوره نه ښه کاس وم هغه ته مې کړو صحیح ده ففرق بینهما جدا یې کړله صحیح ده وزوجها عمه صحیح ده هغه ته یې کړی ویلې ته سیر کړلو هغه مطلب دا و چې دا پردي سړي ته ورکړي که نه پردی سړی د دې ښځې کوم بچي شي هغه د خیال نه ساتي لکه تره په سوره خفه کېږي صحیح ده ویرونو بنې دا مسله خاتونو دا منه ده څه نکاح نه کېږي صحیح ده ټیک شو مخته وفي رواية عن ابن عباس أن أسماء خطبها عنه ولدها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها فزوجها من الرجل بل سړي ته ور کړله فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت ذلك إليه فنزعها من الرجل وزوجها عم ولدها وفي رواية أن امرأة توفي عنها زوجها فخطبها عم ولدها فزوجها أبوها بغير رضاها من رجل آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتها بغير رضاها بغير د رضا نه ور وده کوي خلک قاضي قال زوجتها ممن هو خير منه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وبين زوجها وزوجها من عم ولدها. وفي رواية أن امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ولد فخطبها عم ولدها إلى أبيها فقال زوجنيه موندي تور ودك أبا وزوجها بغير رضا منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فسأله عن ذلك فقال نعم زوجتها من هو خيرا من عم ولدها ففرق بينهما وزوجها من عم ولدها. تنسى نضرب ديرين. طبيعة ما فريقي خروج